اسلامی کال اعتبار سره 15 ورځې داسې دي چې په هغې کې روزې نیول جایز نه دي. 15 ورځې په پورا اسلامی سال تاریخ په اعتبار سره 15 ورځې پای کې کو روزه نشي نه کیږي، ناجایز دي. نمبر 1 یکم شوال د وړو کې اختر ورځ اولنې ورځ کوم معنی چې موږ د مونږ ادا کوو. یکم شوال باندې د وړو کې اولنې ورځ اختر ورځ باندې روزه نیول ناجایز دي. دویم لسمه ذل حجه یو لسمه دولسمه دیارلسمه ذل حجه آسان الفاظو کې د غټ اختر اولنې سلور ورځې، یو د وړو کې اختر ورځ او یو سلور ورځې د غټ اختر اولنې، یو عید قربان په کوم ورځ موږ قرباني وکړو دته عید قربان وای، عید الاضحى وای، او ورپسې دا دویم او دریم او سلورم ورځ دته بیا ایام التشریق وای، دا ایام اکل و شرب و جماع، دا د خوشاله ورځې دي، د خوراک سکاک ورځې دي، د بیبي سره د ملاوېدو ورځې دي. نو دې کې شریعت څه کړی دی؟ روزه حرامي کړی دي. کم خلک چې د روزو پابندي کوي د نفلي، نو هغه ته حکم داده چې 15 ورځې په اسلامی سال په اعتبار سره پرې کې روزه جایز نه ده. دین علاوه چې بھائی نفلي روزه انسان هر کله نه سي نیويش